آفا حکم الجاہلیت یبغون آیا فیصلہ دا جاہلیت دی لٹائی دا جاہلیت فیصلہ لٹائی دی دا اللہ قانون پریدی دا اللہ دین پریدی مانزا اللہ پریدی آفا حکم الجاہلیت یبغون آیا فیصلہ دا جاہلیت دی لٹائی فیصلہ دا حماقت اکڑنو جاہلیت حماقت دیر کمقل فیصلہ اکڑنو زکا چه کم پاگی که 100% خیرو ناغی پری خودو او چه بکم که 1% خیر نشتی ناغی سکو فخواهشاتو که معمولی خیر نشتا معمولی خیر بخواهشاتو که نشتا خواهشاتو جوڑشوی قانون او با انسانیت جوڑشوی قانون که معمولی خیر نشتا دا دیر کمقل فیصلہ اکرم لکه څنګه چې عبادت کوونکی د غیر الله سره جاهل دی چې ډېر کم عقل کار وکړو مخلوق لسکي عبادت کوي نو په مخلوق کې د عبادت ځای کم ځای نه راغی او فغیر الله تأمروني اعبد ایو الجاهلون عبادت کوونکی د غیر الله سو جاهلو نو حاکم چې کم نه چې غیر الله ومنو الله قانون پرې خو دو اکثریت یا خواهشات سکو حاکمان کل غیر الله قانونی چې کمندونو راواغستو او پاغه باندې فیصله کوي دون ډیر د کمقلتیا کارو بیوقوفتیا کارو کو احمقانه فیصله چوته ویل کیږي څنګه فیصله احمقانه فیصله وکړه ډیر کمقله فیصله وکړه دا الله په قانون کې چې څه خیرونو نو بچا کی دا الله په قانون کې کاغذ بدن حفاظتو کاغذ مال حفاظتو کاغذ کمنو د حیا او د عزت سو حفاظتو کاغذ عقل حفاظتو کاغذ دین حفاظتو حاجیات خمسه پچا کیو الله په قانون کیو دا الله قانون چې بریدي او د غیر قانون راولي هغه کې یو مو نشتا هر څه تبادی د دې کمنو د الله قانون پر خدا او غیر اوس دا مکانه فیصله وکړه آبا حکم الجاہلیت یبغون لکه سڑے چه عادل پریدی ظلم سکی عادل پریدی ظلم راوالی یو سڑے چه کمدنو امن پریدی بدامنی راوالی یو سڑے اصلاح پریدی فساد راوالی یو سڑے چه کمدنو حسن پریدی قبیح سکی راوالی دکا شیدن دیتا احمقانه فیصله ویل کیږي دا ډېر احمقانه فیصله وکړه آفا حکم الجاهلیت یبغون جاهلیت د لقب په اعتبار سره هغه دور ته ویل کېده چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکینه و د لقب په اعتبار سره لقب په اعتبار سره د نوم په اعتبار سره دا چې کمونه هغه وخت ویل کېده چې کوم د نبی علیہ السلام نه مخکینه دور او د عیسی علیہ السلام نه وروستنه و هغه دور ته د جاهلیت دور وی جاهلیت دور کله کله سره قرآن اولاو لګی سره لګی لکه لا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى لا تبرجنا تبرج الجاهلیت اغا جاهلیت پخوانه چې اسلام نه مخکینه و دی آیات نو معلومیږي چې لکه د اسلام د نزول نه پس هم جاهلیت راتلی شي لکه دلته یبغون مضارع ده یا فحکم الجاهلیت یبغون آیده اوسم د فیصله د چالتای دارنگی سورت آل عمران کی تیر شو یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ احمقانہ گمانو نکی دارنگی سورت فتح کے راضی اذ جعل الذین فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ لکه قرآن د نزول نه پس هم ځنې کارونه تسوی دي جاهلیت یا لکه زنانو ته وایي
لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا جاہلیت الاولا یا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام ہوئے وی انکا امرؤن فیک الجاہلیہ تدا سے اسڑے چھ بتا کے لگ جاہلیت سے بتا کے لگ جاہلیت سے دا دین معلومی کی چھ دا اسلام نرستو مو جاہلیت سے کمنو سکی دیشی داتلے شی او جاہلیت دا یو سن نم نو چلکہ دا نبی علیہ السلام نمخ کے دور آگے جاہلیتو رستو شکمنو سن دے جاہلیت نہ دے یعنی دا دا یو خاص ثانی نم نہ دے معلومی کی دا چھ جاہلیت سے کمزنو زن وصف تے نو آغا صفت او آغا کار چھ بچا کے راشی دا آغا جاہلیت وہ جاہلیت پہ ادبار دا وصف سارا آغا چھ کمزنو دا خواہشات و اتباع ہوئی اتباع خواہشات یا دا خپل خواہشات منل او یا یو سڑے دا بل دا خواہشات سکی اتباع کی دا اللہ رب العزت دا قوانین مقابلہ کی دا اللہ دا دین مقابلہ کی خواہشات راغستل یا میں خپل سر راغستل خواہشات او یا چه کمدنو دا بل شاہ خواہشات او داغی تابیداری کول دا چه کمدنو جاہلیتو داسو جاہلیتو چه یو انسان دا خپل خواہشاتو یا دا بل دا خواہشاتو اتباع کی او تابیداری کی او نصوص دا قرآن و دا سنت سکی فریق دی اسلام قوانین او دا اللہ دین فریق دی نو دا چه کمدنو سو شے دے جاہلیت تے قصر جاہلیت تے دا خبر پوچھو اوسو دا کل کلن وی کل بعضن کل کلیتن وی جاہلیت او کل چه کمدنو جزئیتن وی کل دا سوی چه بالکل مکمل دا اللہ رب العزت نظام سکی فریق دی دا اللہ رب العزت نظام فریق دی او دا غی پزای دا خواہشات مبنی و جوڑ شوی نظام سکی راوالی اگر راوالی مکمل دا اللہ نظام سائٹ سکی پار سکی پا عقائدو کیوں پا اعمالو کیوں پا اخلاقو کیوں پا سیاسیاتو کیوں اللہ قانون سکی فریق دی او دا غیر پزایبانی چه کمدنو بل نظام سکی رواخلی مکمل لکه بس سڑے اسلام فریق دی ہندو شی اسلام فریق دی یہودی شی اسلام فریق دی عیسائی شی عقیدیم دی عیسائیانو شی عملیم دی عیسائیانو شی اخلاقیم دی عیسائیانو شی دا چه کمدنو کلیتن دا اسلام پری خود و بل دین مختار رکھو دویم دے جزیتن چاہت دوغت قرآن یو زی ذکر کری دی یو عبادت دا غیر اللہ او بل حاکمیت دا غیر اللہ لکا سڑے اسلام بنی او عبادت دا غیر اللہ کری دا عبادت یو شعبہ او دے سے کمدن عبادتون دا غیر اللہ کری نو دا جاہلیت تے لکایات دا زمر میں ہوئی آفا قل بغیر اللہ تأمرونی آبدو ایوہ الجاہلون آفا غیر اللہ تأمرونی آبدو ایوہ الجاہلون دویم حاکمیت دا غیر اللہ چکم اجتماعی زندگی کی سرکاری محکموں سرا اور حدود سرا
تعلق لري په هغه ځای کې دا الله رب العزت قانون سکی مقرر شوی قانون پریږي دي او دا غي په ځای باندې د خواهشاتو نظام راوالي نو دا تحکیم بغیر ما انزل الله الله رب العزت د قانون حاکمیت هغه پرې خو دو نو دا جاهلیت ته لکه دې ځای وای افا حکم الجاهلیت یبغون افا حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت دی لټای فاحکم بینهم بما انزل الله پرې خو دو نو لا تتبعوا خواهشات بس شو روان شو نو افا حکم الجاهلیت یبغون جاهلیت فیصله ولټولا د جاهلیت فیصله ولټولا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل راغلو چې عبادت کوم د الله او حکومت کوم د چای د الله لکه سورۃ یوسف سلوختم آیات کی وئی امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ان الحکم الا للہ حاکمیت بدچائی دا اللہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ عبادت بدچائی دا اللہ ذالک الدین القیم دا دوارا چی اوزائشی سلطة الحکومت للہ و سلطة العبودیت للہ چی سلطہ دا عبادت پر چاہی دا اللہ او دا حکومت پر اللہ وی ذالک الدین القیم دا دا طول انبیاء دینو او دا مضبوط دین دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون زیاد دخل کو نجالت کئی او غی صرف عبادت تدین وی او حکومت تدینو نجالتو کن اللہ یعلمون جائلی فدائی سے کم دنو حکومت غیر اللہ رواغس نبی علیہ السلام ہر پیغمبر دا بیان کرے ذالک الدین القیم لیظہرہ علی الدین کلی ہر پیغمبر غلط نظامونه ختم کړی دي چې ظلم نظامونه آیتول ختم کړی دي او د عدل نظام یې خو هغه نبی علیہ السلام چې کوم بنیاد یې خو تقریبا تر 200 کاله هجرت پورې د مسلمانانو په ملکونو کې شپږنیم سوا 200 کاله پورې د مسلمانانو په ملکونو کې ناانصاف بادشاہان راغلي خواهش پرست عالمان باچان څه شو راغلو چې ډېر شاوت پرستو خو هغه دا یو ګناه نه وکړي چې د نظام د الله د نظام د حکومتي نظام په مقابله کې بل نظام جوړ کړي دا نو کړی لکه پاږي کې خپل پردې کړي په عمل کې چاله جاری کړي چاله نه جاری کړي ځنه ځای په کې عمل کړي ځنه ځای په کې عمل نه کړي خلکا د دې مقابله کې بل نظام جوړ کړي بل نظام نه جوړ کړي تقریبا 950 کال پورې دا نوکړي چانه دي کړی او مسلمانانو بادشاہانو کې ظالمانو نافرمانو خواهش پرستو جناکای به ګډولي شرابونه په کسکلی دي و مسلمانان نو خلک بیا عملو خلک د نظام مقابله کې نظام جوړ کړي دا نو جوړ کړي چې کله د کمندنو سقوط د خلافت بغداد شو او تاتاری فرق دغه چې کمندنو فتنه رااله تاتاریانو فتنه رااله دا د کفر او د اسلام دویمه معرکه ده غټه اوله معرکه د بدر و دا دویمه معرکه ده اول کې اسلامی اقدارمو او اسلامی اخلاقمو
اسلام غالب مکمل اسلام غالب د تاتاریانو فتنه رااله اقدار د اسلام لري شو اقدار د اسلام څه شو لري شو چنگیز رنبه قدم اوچت کو علیه ما علیه هغه رنبه قدم اوچت کو چنگیز مسلمان نو هغه رنبه قدم اوچت کو چې هغه ملکی نظام یو جوړ کو یو آئین یې څه کو جوړ کو د ملک د پاره دستور جوړ کو د مسلمانانو خلافت ساقط شو کنه هغه خپل دستور جوړ کو د هغه دستور نوم کې خود یاسق یا یساق دا لومبه اقدامو چې د نظام مقابله کې څه جوړ شو نظام جوړ شو او هغه چې کانونو اطراف ته ولګو چې کومې علاقې قبضه کړې وي هغه علاقو ته ولګو او وی چې په دې باندې به فیصله کیږي هغه کې ځنې خبره د تورات وي ځنې د انجیل وي ځنې د قران وي او ځنې د هغه د خپل خواهشات وي دا لومبه اقدام چې د اسلام خلاف د نظام خلاف څه جوړ شو نظام جوړ شو خو په مسلمانانو اقدار نو یعنی آئین او قوانین ختم شو خو اخلاق د اسلامو جواب خبر تاسو کوئ اخلاق د چاو د اسلامو یعنی اسلامی عبادات او مسلمانانو کې هغه زهد او تقوا د ګناهونو پرهیز او نور چې کوم اخلاق سي هغه پکې وو الله رب العزت ډیر لږ وخت کې په دې اخلاق او فتح نصیب کړه او د چنگیز هغه نظام ختم شو د چنگیز هغه نظام څه شو ختم شو یو وړو کې نظام بندوقه جوړ شو خو هغه نو چلیدلې د یساق او یاسق د چنگیز او دا چې کمدنو چلید بیا چې کمدنو زنانو د لاسا چې په زنانو کې اقدارو د لوی تاریخ ته پاغي کې اخلاق او د یوې زنانه د لاسا تیمور چې کمدنو اسلام قبول کو او تیمور هغه یساق او یاسق سکو ختم کو او الله رب العزت رحم کو هغه قانون ختم شو بیا الله رب العزت سلطنت عثمانیہ سکو قائم کو خلافت عثمانیہ قائم کو لوی تاریخ ته د چنگیز هغه شی ختم شو او الله رب العزت رحم کو دریم معرکه د کفر او د اسلام رااله د برطانیې د انګريزو د اسلام داراله هم په هندستان کې او چې کمندونو خلافت عثمانیه سره دا درېمه د اسلام او د کفر غټه معرکه و په دې دور کې په مسلمانانو کې نه اقدار پاتیو او نه چې کمندونو اخلاق پاتیو نو موږ لا تر اوسه ذلیل یو هغه چې کمندونو د اسلام خلاف نظام جوړ کو شاګه ته دیموکراسي ویل کیږي دا د اسلام خلاف نظام راوچت کو چې لکه ملکی نظام د دې سیاسي ډانچا هر وخت تاسو بدلول شي د دې بنا په اکثریت یو قانون نن خوښ نشه سبا بدل کا نو اکثریت هغه چې کمنو دیموکراسي راوغستا دیموکراسي دا د یوناني جبه لفظو او د اکثریت حکومت ته ویل کیږي السلطه للشعب چې لکه حکومت په د عوام وي عوام به نمائندگان منتخب کی هغه منتخب نمائندگان چې کوم قانون جوړ کړي نو دا به د عوامو قانوني لکه دې منتخب کړي سړي خلک دي
هغه یې تعریف کو د ډیموکراسي چې د سیستم اف گورنمنت the are the people and the for the people and by the people چې دا یو نظامي حکومت دی چې د عوامو نه جوړ دی د عوامو د فائدې لپاره دی او په عوامو حکومت دی یعنی د عوامو حکومت په عوامو باندې د عوامو د فائدې لپاره د عوامو د فائدې لپاره په دې کې د الله سنو دا چې کمدنو حاکمیت د عوامو هغه دا نظام راوېستو دا د ټولو نوم نه دی دا د مکمل نظام زندګۍ نوم دی دا انتخابات د هغې یو شاخ دی چې په دې طریقه ځینو قومونو کې په دې نه او هغې چې کمدنو پکې اکثریتي او ډیموکراسي وي پکې ځکه د هغې مختلف قسمونه دي چې ډیموکراسي چې کمدنو پارټای دا او غیر پارټای دا داغه بلا اقسام دي خو دې مطلب دا چې اکثری نمائندگان چې کم خوښي وي دي دغه به د اکثریت په بنا باندې یو چیز نه هغه ته دی وایي چې اوس دور کې دې مونږ لخلې فائدہ ده پکې حلال به کې قانوني ته حلال ته قانوني وي او یا به چې کمنو بند کې غیر قانوني به کې او که شراب ته ضرورتي سوق نو حلال به کې سود ته سوق ضرورتي نسبه کې قانوني به کې او چې بیا ته ضرورت نه غیر قانوني به کې بند کې په زنات چې کمنو مسله ډیره شو خلک ډیر دی آزاد خیالي دي نو بس کوي دي ځان لپاره ځا باندې چې سي چې صرف جبر پکې نه او خپل خوخه دا خپل خوخه باندې ځنې سيزونه چې کمندنو بند کی او ځنې حلال کی دا د دیموکراسي نظام دا د اسلام خلاف مکمل نظام راوچت شو په کومه شوبه کې په عبادت کې نه په اخلاقو کې نه په کوم ځای کې په حاکمیت کې دا د عبودیت البشر للبشر د بنده غلامی د بنده کنه د خواهشاتو سره غلامی ده د الله رب العزت حکم مقابله کې د خواهشاتو غلامی دام جاهلیت لکه څنګه چې د چنګیز یاسق او یساق سو جاهلیتو دک شانتی دیموکراسی چې دا دام جاهلیت دی د حکومت په شعبه کې او د حاکمیت په شعبه کې اولا هن نقضا الحکم دا غي په ځای چې کمندونو دا راوړو چې د الله رب العزت د نظام مقابله کې نظام چې سو پورې د غیر عبادت کیږي غیر نو سره د الله په عبادت کې مخلص کېدل شي ها یا کنه عبادت باندې عمل شي نو چې سو پورې د غیر په قانون باندې عمل کیږي او د غیر قانون وی نو پاغي سره د الله قانون راتلل شي نشي راتلل د الله قانون او د غیر په نظام کې په شرکت سره د غیر نظام تایید کی کنه هغه تردید کیږي لکه څنګه سړی د کمندونو د قبر نه طواف کوي او شرک شرکت کوي او ایزه په دې څه ختمو شرک ختمو د شرک ترویج او ختم کو ترویج کو چې د غیر په نظام کې ته مکمل شریکيږي ولکه دې سره د اسلامي نظام قائمول نشي ټیک ته اعتقاد ستاسو محترم په خپل ځای چې ته دا وایې چې زه غلط وام دی غلط نظام ته غلط وام او د حاکمیت حق د چا وام دا الله وام مستا اعتقاد په خپل ځای الله تعالی صفا د مونږ پتا د کفر فتن لګو کله واش خلک خبر نه ده چې په ګناه کې په شرکت سره ګناه ختميږي نه ګناه زیاتیږي چې سو پورې د غیر د نظام تایید وي او د غیر د نظام شرکت وي په دې سره چې کمندونو د غیر نظام ختمېدل نشي لا يقام الدين بهدم الدين دین په نړولو نشي ودرېدل جمهوریت چې کمندونو لکه د دیموکراسي دا جمهوریت ذکر وکوم چې په دې سره چې کمندونو لکه د دیموکراسي دی پټي
فدې کې باندې دی دا دیموکراسي څه کوي پټي دا حکومت د عوامو دا ټکي دی څه کوي پټي چې حاکمیت د غیر الله دا ټکي پټي او جمهوریت مطلب دا چې د عوامو حقونه عوامو له حق ورکړي شي عوامو له حق ورکړي شي دا یو طرف ته دیموکراسي راواله په اسلامي ملکونو باندې خلافت عثمانیه د سقوط نه بعد د یو څو ملکونو نه علاوه عرب ملکونه دي چاغي کې څه کمنو دیموکراسي نظام نشته الله دې ول استقامت نصیب کی جزوی طور په غیبه باندې کوشش ډیر شروع ده د فهد په دور کې انګريز د فهد نه مطالبه وکړه چې ته به د ملک دیموکراسي نافذه کړه او دا نظام دیموکراسي کا هغه ته یو جمله ویلې و للجزيرة العرب خصوصية للجزيرة العرب خصوصية لا تنبت الديمقراطية د جزيرة العرب د پاره او خصوصیت ته چې په دې کې دیموکراسي نظر غونیږي هغه جمله د عالمانو خوښه شو د هغه تایید د پاره په دې جمله باندې کتابونه ولیکل شو چې لکه دا جمله ډیره ښه ویلې ده او مختصر یو وړي رسالې باندې مرګورو شایع کړې مې نت نه راځلې وي بیت الله په مسجد نبوي کې چې کومه مکتبه و نو دا اول د عمرې لته ما هغه کې څه کم نه ما کتابونه ما ورته مې د دیموکراسي پرد باندې کتابونه کم ځای پراتی دي ډېر غټه مکتبه هغه ما ته وی کلمه په کمپیوټر کې دا سدا سکړو یہ پلان کا نمبر خطار کې پلان کا نمبر مالنه کې پلان کا نمبر خانه کې پراتی الفاره ټولو کتابخانه مو هغه کې و لیپټاپ کې و انځله بالکل پاک ځای کتابونه پراتو ما دا غینا هغه وخت دا موبایل هم نه پټوان مټوان یې سل بکینو چې موبایل کې پټو سړی استلې خو کتابونه هغه وخت بار نو دغه واړه کتابونه زو ته کې ناستمو کوم لیکل کلم را لراک په پین را لراک مو ته دا بار وړم په شټ کومه وینا دی اجازه نشته بار وړلو اجازه نشته دې دا کې نه خلم ځان لول لیکه وای بار وړلو اجازه نشته بازو ته کې ناستم ما ته ځان لیکل کولو کتابونه مې دو کتابو هم اخلاص کړم بیا دلته ملګرو چې کوم دنو نت نراوي استلنو شایع کړه حقیقت الدیموکراتیه یو دغه نومو په دغه باندې وړې وړې رسالې دي خو اجمالی ډېر مزیدار دي هغه چې کوم دنو دا ولیکل نو عربو کې سعودي کې هغه نظام اکثر اسلام چلی یو څو ملکونه داسې دي چې هغه چې کوم دنو دا نظام قبول کړي نه دي دا نظام نه قبول کړي او ترکیه هم څه قبول کو دا سنورم قبول کو د افغانستان نه الله حفاظت کی او چې خدای دې کی چې دا غند ته وردن نشي هندستان چې کمنوم قبول کو پاکستان هم قبول کو مسلمانو ملکونو قبول کو رست رضا پاغي کې چې کمنو اسلام په کته دي ځکه دا مقرر شوی د اسلام د ختمولو لپاره دی او کوم شی چې د اسلام د ختمولو لپاره ضد اسلامي هغه باندې اسلام نه راځي او دا دنیا لیدلې دي سودان کې اکثریت راغلو بیا ډایرکټ مارشل لا قائم کړه په مصر کې اخوانیانو قرباني ورکړې ډېرې زیاتې خلکو ته یو تجربه وکړي وې تاسو ټول ته ودرېږئ هغه ته دا غلطه ده عوام ته وې تاسو ودرېږئ بیا تاسو ګورئ چې کامیابیږئ کنه عوام ته وې هغه ودرېدل ټول ته عوام داسې پاس کړل داسې چې یو مسلمان بل پاس نشو هیڅوک بل پاس نشو ټول اخوانیان پاس شو او په اسمبلی کې اکثریت نه کلیت د اخوانیانو راغی بلکې اسلامي نظام نافذ کېدلو ته هیڅ رکاوټ هم نو او چې ډول شنو فوج مارشل الله لګوله اخوانیان راوړل چې دولي مونږ اکثریت په قانون باندې مونږ راغلیو اوس مونږ سره راغلیو قانون باندې راغلیو ولې چې کله په یو ورځ 25000 اخوانیان شهیدان کړو په یو ورځ دا کتابونه ډک دي لکه 25000 لکه دا کلیت هغه کړی کلیت
بیا هم څه نه دي راغلي لکه په دې نظام باندې لکه سوچ د غلط نظام نه بهر شوی نه د هغې دپاره چې کمدنو مسلمانانو کې مسلمانانو وطن دی مثبت محنت وکړه او ذهن سازي وکړه د بهر نه د عوامو چې کمدنو طاقت څخه جوړ کړه چې هغې چې کمدنو وغواړي چې موږ په غلط نظام باندې ژوند نه تېرو موږ به د الله په نظام باندې او چې د دغې نظام نه د بهر محنت نه دی کړی نو په دې نظام کې دننه 80 سال موږ تجربه وکړو خو ناکام او لالا خرابېږو د اسلام په اعتبار باندې موږ چې کمدنو حکومتي طور ټیک شوي نه یو اگر دننه کته الحمدلله عوامو کې اسلام ترقی کې والله د نور مو کې اگر درسونه هم زیات شو توحید هم زیات شو او د خلکو چې خلک حکومتي طور چې کم ځای دی هغه کې موږ چې کمدنو لا پکته شو روان هغه کې موږ مخکې نه وتلی هیڅ اقدام هم موږ نه دی کړی سالم چې کمدنو د هغه د 1947 دا هغه نه تر دې ځای پورې والا د جمهوریت د کامیابی یو شی یادې بس چې موږ قادیانې کافر کړی دا وګوره دا چې موږ نه وینو دا به څنګه وو الله دې خوشحاله کړه دا به بیا وایي ته بیا به څوک چې دا دې ښه کړي دي که بد دې کړي دا ځان له خبره وه دا تا هغه له تحفظ ورکړی دی دا ځان له دی سره منلې دی له وه چې ده له تحفظ میلو شي چې د اقلیت نه شي چې ده ته څوک سوی نه بیا او سالمه دنیا ورته مظلوم وګوري او ده سره ټولو خلکو همدردی شي او ځان له خبره وه چې کله چې کمدنو یو سړی تا کافر حساب کو د اسلام نه چې یو سړی مرتد شي د مرتد سزا څه شی ده تحفظ کو وجلو بیا چې کمدنو کیسه ده چې هغه د تحفظ میلاویږي خو زه به دغه یو کارنامه کړې ده اگر چې هغه کارنامه نه ده چې وی ګورې نو دا د اسلام ویښې پیسته دی هغې هر عهدې ته راتلی شي هر ځای ته چې کمدنو هغې راتلی شي هر څه که محکمو کې هغې شته د اقلیت حقوق ټول هغې ته ملاو دي اقلیت پکې لږ نشته ټول اکثریت دی او هغه راتلی شي خو لکه دغه یو خبره نیولې ده چې دا مونږ دي نور د اسلام چې کمدنو کم یو دی چې یا یو غیر اسلامی بل پاس شوی دی او هغه رسو شوی دی یو دی وخی څومره چې کمدنو غیر اسلامی پاس شو اواسی چې کمدنو گرم بیان هغه چې کمدنو وشي په یو ځای کې یا په یو جلسه کې او هم وہ کریں گے هم یہ کریں گے او هیڅ څوک څه نشي کولی بس هغه موبایل کې راشي خلک به ویری ګوډ یاره منې به قسم په خدای دی بس منې به صرف یو ګرم بیان یا چې کمدنو اسمبلی کې وکړه او میزونه وډبوه او بس منې به که نه او د خلکو همدردی ځان سره که ځان په مشورئ دا اوس ځان له خبره ده د تجربه کارو خلکو چې کم په دغه میدان کې لوبېدلي دي هغه دا وایي چې د بهر نه په محنت پکېږي دننه نه کېږي او د الله رب العزت احسان دی د درسونو په لحاظ سره د دعوت او د تبلیغ په لحاظ سره د اکثرو خلکو ذهن الحمدلله اسلامي جوړېږي ټیک ده زمونږ په محنت کې به کمې وي زمونږ محنت کې مونږ کړی نه دی خلک وایي یاره تاسو وکړه دا مونږ کوو نه ولې نه کوو میدان ته ورن ته ما میدان ته وباسي زه تا د میدان نه راځې پله کومه ته ما میدان ته وباسي زه هم څه دې راځې پله شه ته ما ته وایې راوځه په احتجاجونو دین نه راځي چې تو روډونه بند کوه احتجاجونه وکړه په دې دین نه راځي عوامو له تکلیف ورکړه یو څوک او بل څوک ستا چې کوم وس ته تا هغه وکړه تا نه به الله رب العزت د دغې تپوس کوي ته چې کمدنو په غلط نظام کې شرکتو کې د خلکو ذهن دې دا جوړ کو چې په دې دور کې د اسلام د خدمت دپاره بله لار نشته تا فایده وکړه که نقصان نه ولې زمونږ دین ناقص و چې په دې حالاتو کې د اسلام نه حج نه و تی راته وښیه کښېنه چې د نبي علیه الصلاة والسلام په داسې حالات دا په نبي علیه السلام نور راغلي د نبی علیہ السلام 30 کاله زندگی کې زما دا دور د کم کال سره سمون خوري که د لومړي کال سره سمون خوري زه به هغه محنت وکړم که د درېیم سره سمون خوري زه به هغه محنت وکړم که لسم سره سمون خوري زه به هغه محنت وکړم کښېنه تېر عاله منتخب کا خو د نبي علیہ السلام په طرز په منهاج د نبي علیہ السلام په هغې مقرر کا محنت کوه
دا تبلیغ مهنت چې دی لکه حتی الوسع هغه د غیر شرعي کار نه ځان سکی ساتي الله دې حفاظت وکړي ته وای خوريږي که کمیږي خوريږي زمونږ د شيوخ مهنت الله دې حفاظت وکړي الله رب العزت احسان دې تر اوسه پورې زمونږ سیستم دعوت تعلیم تزکیه دا درې زمونږ د مشرانو نهج دی دعوت تعلیم تزکیه دا حسین علی رحم الله په دې باندې خپل جماعت بنیاد یې کړی دعوت تعلیم تزکیه زمو شيوخ په دې باندې روان دي الحمدلله چې کم مهنت کړی دی او کینو پاږي کې کامیاب دي که ناکام او د عوامو ذهنیت هغه اسلام ته جوړیږي که کفر ته جوړیږي اسلام ته او د اسلام نه متنفر کیږي نه او سوچ خو سره شي پیدا شي ته مثبت مهنت وکړه او صحیح طریقې سره مهنت وکړه د الله رب العزت د دین دعوت چلو هر محکمه ته چلو زه غریب سړی ما زماره دې مدرسې نه علاوه بل ته आवाज نه رسي ته غټ سړی ستا به چې کمدنو आवाज ایسی چوته شي ورسي ستا به ډي سي ته ورسي زماره غریب आवाज خو نه رسي زه خو هغې سره ملاقات نشم کولی بل به هغه نه غټي د هغه به چې کمدنو میجرانو سره ګپي د هغه به بل چا سره ګپي هغې له د ذهن اسلامي سکي دا ټول مسلمانان درونه دي هغه دې چې کمندنو که پولیس والے دې زموږ مسلمانان درونه دي که فوجیان دې زموږ مسلمانان درونه دي ولې د اسلام خلاف استعمالي دي ولې د اسلام خلاف استعمالي دي دا ججان دي زموږ مسلمانان درونه دي دا وکیلان دې زموږ مسلمانان درونه دي دا سکولیان دې زموږ مسلمانان درونه دي دا کالجیان دې زموږ مسلمانان درونه دي نو زما आवाज رسي الته چې زما आवाज کوم ځای ته رسي زه په هغې پړی تا आवाज یونیورسټۍ ته رسي تی هغې ته ورسوم تا आवाज اسمبلی ته رسي تی هغې ته ورسوم تا आवाज سکندرو میجرانو بریګیډیرانو ته رسي تی هغې ته ورسوم تا نه به ستا د وس باره کې تپوس کېږي ما نه به زما د وس باره کې تپوس کېږي زه دایمه وړوکې کله مې دی او دا چې کمونو طالبان مې دي زما تر دې ځای پورې وس رسي زما نور وس نه رسي ما نه د وس نه زیات الله تپوس نه کوي خو د هر سړي نه به د هغه د وس باره کې تپوس کېږي ذهن سازي وکړه چې څومره دې وس کېږي که د قلم په ذریعه کېږي که د خولې په ذریعه کېږي که د دعوت په ذریعه کېږي خو دا کم از کم فکر خلکو سره پیدا کړه کم از کم چې دا اومني چې حاکمیت حق د چا دی د اسلام دی دا اومني عقیده خو به څه شي محفوظ شي که نه مړه که په دغه غولو کې شرکت کوي نو کم از کم عقیده به څه شي محفوظ وای دی وای تاسو څه وکړل تاسو وکړل زمونږ د استادانو تحریک کابلګرام شیخ رحمه الله تعالی د دې مسلې امام که صوفي صاحب ذکر د الله دی غریق رحمت کی زمونږ د استادانو نه ذکر دا هغه نه ذکر دا کابلګرام شیخ رحمه الله تعالی د صوفي پیرو د صوفي صاحب رحمه الله تعالی استاد سکندر کابلګرام شیخ رحمه الله تعالی او کابلګرام شیخ رحمه الله د شیخ القرآن رحمه الله تعالی نائب کامل فارس کې څه کمنو د شیخ القرآن رحمه الله تعالی په سټیټو او هغه مسلې سو کړل نن چې ته جمهوریت ته ناروا وای دا ټول وای دا زما د استادانو د بیان اثر دی نن چې کوم مذهبي پارټۍ دي او هغه چې کمنو د دیموکراسي کې شرکت کې او ځان ته ګناګار وي او دا هغه عقیده محفوظه پاتې شو ولې محفوظه پاتې شو دا زما د استادانو د بیان د لاسه ګینه تر اوسه وته تا کفر وي کفر دی وته کې اسلام دی وته وي تر اوسه وته تا اسلام وي دا زما د استادانو د قربانۍ اثرات دي ټیک ما استادان قربان کړل استاد عقیده مې محفوظ کړه او استاد عمل مې محفوظ کو عمل مې محفوظ کو مونږه د مسلمانانو د خدمت لپاره د قوم د خدمت لپاره نور قربانۍ ورکو د دې عقیده او د دې عمل محفوظ کول د قران د دعوت تعلیم او تزکیه په طریقه باندې زموږ ذمہواری ده او ان شاء الله موږ وکړو دا زموږ ذمہواری ده دک موږ کو بس دا زموږ وسته زموږ غربت دی دا نور نه زیات موږ نشو کولای او نه الله رب العزت زموږ نه زیات د دې باره کې څه کوي تاسو هر یو بنده د خپل وس مطابق پړ دی خو چې د وس مطابق مهنت ونکو الله به تاسو کوي الله رب العزت پر تاسو کوي دا جاهلیت
اپا حکم الجاہلیت یبغون دو خلافت سقوط خلافت عثمانیہ په دور کې په سوی کې معاهده وشوه. معاهده سوی دا مشهور معاهده ده کې دې چې مولانا ګوګل کې د تم ملو شي. معاهده سوی کې دا معاهده وشوه چې د خلافت نوم به بیا د پاره سوکنال دا معاهده شوی ده. ستاسو مسلمانانو قیادت په دستخط کړی دی پکې دا لیکلی دي چې چا د خلافت نوم واغست کم ملک د خلافت نوم واغست هغه باندې به بین الاقوام مجازي اقوام متحده چې هغه باندې حمله وکړي هیڅوک هغه نشي منع کولی. دا چې د وو سمندرونو نه وروسته لري امریکا راتله او افغانستان بمباري کوله ولې د امارت اسلامیه په نوم باندې هغې نومې بمباري کوله. هغې چې کمدنو دا ولې دا د هغه معاهدې په ترو باندې د هغه معاهدې باندې چې دا چې کمدنو څوک نشي اخیستلی نوم چې د خلافت نوم والي چې عمر د خلافت نوم والي او چې والي نو بین الاقوام به په جنګ کوي. د دینه دا خلق خبرول او په دې چې کمدنو د مسلمانانو په حاکمانو کې بیداری پیدا کول دا د علماو ذمہواری نه ده. دا د علماو ذمہواری ده. ولې د اسلام اقدار چې کمدنو محفوظ نه دي په دنیا کې؟ هر یو دین چې کمدنو خپل آزاد دی اسلام نه دی آزاد چې د اسلامي اقدار چې کمدنو محفوظ نه دي. هغې کې ترک د سالم مسلمانانو نمایندګي حساب کړي دي یعنی دستخط ترکو کړو خدای د سالم مسلمانانو نمایندګي حساب کړي دي او دا د سالم عالم اسلام دستخط دی. د سالم عالم اسلام دستخط دی چې د خلافت نوم بني او نظام به چې کمدنو هغه خلافت نی والوطن للجمیع ابد اکثریتی دا چې کمدنو د اسلام خلاف یو لوی اقدام دی. اخلاق پیدا کول د اسلام او د اقدارو د اسلام اهتمام دا غي چې کم اقدار د اسلام ني د اسلام آئینی دفعات کی دا غي چې کمونو تعارف خلقو ته کول او هغه خلقو ته خودل او دا ثابتول چې څو حسن دی او بچا کی دی اسلام او په اسلامي نظام باندې ځان پوهه کول دا اهم ذمہواری و. نو دا او جزئی چا کی جاہلیت کے دویم نمبر ہو جزئی جاہلیت کے دریم نمبر دو تہذیب و تمدن وڑا معاشرہ چلا تہذیب رہن سہن باغی کی خواہشات مخی کول لکا جامع شکل و شباہت وعدو کویدن غم خادی دا سے زنی اداروں کی زنی سے کمدنو پروگراموں نہیں چوست شیزو نواتا ہو یا پروگراموں متحرہ لیکن سکول و کالج کی سے کمدنو دا سے زنی سے کمدنو انگلش نم دے ہو فنکشنی بس بلا شیزو ندی او زما سره کې چې کوم دی اوس هغه زما موضوع جبل راځي نه الکه د سکولونو کې ځنې جشنونه سکیږي مناويږي لکه کله د انعاماتو ذریعہ وی کله بل څه شي وي داغه طرز او داغه چې کمندنو طریقه هغه د اسلام نیوي لکه د انګريز دی د بل چا دی اګه اوس فرض کې انعامات ورکړي کنه ارس ورکړي هغه د هغه په ترسي ورکړي سیمینارونه وی یا بل شي دا سي په دکانونو کې افتتاحګانې وي دا چې کوم وړي زمونږ د یو بل سره د میل میلاپ د رهن سهن په دې کې چې کمندنو د عادات دي دی عاداتو کې دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق او عادات او طرز او طریقه دبل شادي وي یا خواهشات باندې دی نو چې ارسوي په خواهشات وي کاغه رسم افتتاحي وي بلا رسومات دي هغه ټول چې کمندنو هغه کې د اسلام نه
اسلام نوی دغه ځایونو کې چې کم کار شو دام جاهلیت ته لکه ګوره زنانه راوصلو ته قرآن جاهلیت ویلو کنه لا تبرن تبرج جاهلیت الاولى دغه شانته چې کمونو ضد او تعصب ته چې یو طرف ته قرآن حکم دی بل طرف ته تعصب کوي هیڅ جعل الذين في قلوبهم مرض جاهلیه ویلي دي کني ویلي دا دی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ کې معمولی غونته کیسې زو څومره خبرم نو نبی علیہ السلام ته انک امر فیک الجاهلیه لکه لوګ غونته کې هغه چې کمونو په خبره کې عزت کړو ودا عزت ستاسو د جاهلیت نه دا عزت ستاسو د جاهلیت نه نو داسې خپل عبادات خو عبادات دي خو خپل عادات د شریعت مطابق جوړول نور انوار باندې ویلې نو او حسامی والمهجور شرعا كالمهجور عادتا هغه ځای کې چې کمنو دا خبره ده چې مسلمانانو لپاره دي چې خپل عادات د شرع مطابق کړي والله الا اكلم هذا السبيل مسلمانانو لپاره دي چې خپل عادات د شرع سکی خپل عادات د شرع مطابق کړي موږ په عاداتو کې لکه ود کېدل شو موږ د شریعت پابند یو نه یو خوراک ته موږ د شریعت نه یو باتروم نه موږ د شریعت سیو پابند یو دارنګ په جامع غسلو کې جامو اغسلو کې لباس کې خوراک کاک کې موږ د شریعت سیو پابند یو انګريز غواړي چې لکه دام زماشي د دې کوم جاهلیت را دن نه کوي جاهلیت را دن نه کوي نو کوشش وکړ دې چې لکه مونږه دا چې زمونږ د وسه کم شریعت ته لکه واده کویدن رسمونه مونږ پریدو رسمونه یو وو د سورته مائده په ابتدا کې چې مونږ ویل چې دا غینه بوی د شرک راته بوی د چاته شرک دویم قسم رسمونه دي چې غینه بوی د فخر راځي هغه په مسلمانانو کې زیات شو کم شوی نه دي د دې عیسایت او د نصرانیت او د انګريز تمدن او د میډیا په مسلمانانو کې چې کومنو راډن نکړل شو د فخر رسمونه په کې څه راډن نکړل لکه مولا هم داسې طریقې سره چې کومنو پرس کوادو کویدن کوي چې لکه خلک وایي چې مړه ځان یو خو د بلاشي پیسې ځان خي کنه یار لکه خوش شادي حال کې او لوی کیسه جوړه کاو سلوی کارډونه تقسیم کاو لوی کیسه وکا چې خلک دا وایي چې څه چللې دا فخریه رسمونه چې دي نواءن و فخرا و نواءن دا حدیث کې راغلي دا په ارسه کې زیات شوی دي په لباس کې مو په بوټانو کې مو په گاډو کې مو په وادونو کې مو په کویدونو کې مو دا فخر څه کې چې کمونو څه شوی دي لکه اسلامی اخلاق اقدار چې اخلاق چې دي هغه په من کې نشته دا اخلاق اسلامی کول پکار دي دا خو زمونږ وسه دي لکه زمونږ استادانو په دې څومره مهنت کوو دا دې لپاره آبادی د ویښ نه کیږي آبادی د ویښ نه کیږي دا جاهلیت چې کمنو دا ټول قسمونه د جاهلیت افا حکم الجاهلیت جاهلیت یو دور نو بس حکم هر یو شی دغه مطابق دی کجا عقیده کې جاهلیت راغی جوړ دغه مطابق حکم نه کامل کې راغی دغه مطابق څه دی حکم نه کرسن کې راغی دغه مطابق حکم نه ان دا نه چې ګنت بس جاهلیت کرا جو کافر خبر کوي کنه لکه دغه مطابق خبره ده دا ما چې کوم خبرو کو دا امام نتیجه کړی ده ولکه زه حواله ما باندې نه وخت کیږي زه دروازه تاسو بیا بدل چې تاسو حواله ولکه ان شاء الله یو خبره ده به د حواله نه به غیر ني ثبوت سره بوامه خو دا چې کوم را تعریف مو کو دا صفات او تفاسیر کوم کړی ده صابونی فی ظلال القرآن کې چې کوم نو سید قطب کړی دی سید قطب کړی دی ولکه خبردار چې اعلام العالم کوم شیخ صاحب کړی دی اعلان کی خبره باندې پوهیږي او دا او ازلا یاسق او یسار چې موږ د ابن کثیر لیکلي دي په دې ځای ابن کثیر څخه کړی دي لیکلي چنګیز نوم په کې لیکلی جنگیز خان نوم په کې لیکلی دی هلاکو خان دا چې بندقه دا چې کمن مجموع الفتاوا کې امام تیمیه لیکلی دی امام تیمیه لیکلی دی او دا مو چې ګینینو
دا بیا حواله خبرې او هوایي خبرې وي هوایي نه وي ولکه خبر دا چې خدا وایي چې د غریب مولا د خپلې وي ها ولکه یاد ساته که خیری بیا به دومره په یو ځای نه ویني ما دا وې تا ته چې د جاهلیت دا نه ده چې دا د نبی رسول الله نه مخکې نه و اوسم دا جاهلیت راتللی شي د ټایم از ریپیټ خلک وایي ضمانت پورا واپس کیږي دا اوس په خلکو د لا تتبعون سنن من قبلکم هغه تیر حالات په بتام را مات کیږي هغه د جاهلیت سيزونه چې کمنو راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو درې کسان دي چې هغه د خدای پاک سخت بدی شي نبی عليه السلام فرمایلی دي یو کس نبی عليه السلام په هغه کې یاد کړل مبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیه مبتغن فی الاسلام سنت الجاهلیه چې د اسلام په دور کې طرز د جاهلیت نه کوي خو دې قتل لکه اسلام راغله دي او دې بیا د خواهشاتو په طرز ژوندۍ سکی د خواهشاتو په طرز باندې بیا ژوندۍ تیر بدا جاهلیت ور آلته شو دلته شو دارنګي حسن بصری رحم الله تعالی فرمایلی دي من حکم بغیر حکم الله فحکم الجاهلیت هو من حکم بغیر حکم الله چاچ دا الله قانون نه علاوه د بل چا په قانون فیصله وکړه فحکم الجاهلیت هو د فیصله بچا وکړه دا د جاهلیت روان دي یعنی دا حکم چې کمنو عام دي حکم چې دنو عام دي دا افا حکم الجاہلیت یبغون ہاں فیصلہ دا جاہلیت دی لٹائی حماقت فیصلہ اکڑا اور جاہلیت فیصلہ اکڑا نبی علیہ السلام فرمائلو ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا اسلام چی اول شروع شو نو بیسو کو یو معنی میں اکڑا دا کابل گرام شیخ سے مانو اسلام چی اول شروع شو نو بیسو کو یو سو کسانو هغه یې چې کمونو بیړه راوچته کړه نبی علیہ السلام आवाज لګاو ورو ملګری پیدا کړي به سو کو اسلام واسيعود کما بدا دا څه دور به بیا راشي چې دې به بیا به سو کو دا هر څه خدمت په خلک کې خود اسلام باندې دا پاټه په خلک خدمت کې خود اسلام باندې دا ډلې خدمت پکې خود اسلام باندې دا خزي خدمت پکې خود اسلام باندې د کور خدمت پکې خود اسلام باندې کوي د نوکرۍ خدمت پکې خود اسلام باندې کوي د حکومت خدمت پکې خود اسلام باندې کوي به سو کوي اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلت کسان وي فتوبى للغرباء چې په دغه دور کې اسلام راوچت کی دغه به سو کا خلق له مبارکي ده چې کوم به سو کا اسلام راوچت کو دایله ته کومه مبارکي ده سوق تی غرباء الذين يصلحون ما افسده الناس من سنت غربا سوق تی چې زما طرز زندگی کوم ځای خلکو خراب کړو د اکا ځای سمای وینه نه دا داسې نه دا څه دی دا نبی علیہ السلام طرز داسې دی د اکا ځای ته ځان رسي ودا داسې نه داسې دی د خپل وس مطابق که غن سمول شي که خادي سمول شي چې څه سمول شي سمول کنه دې کې ځان راولا دو ماندار چې اسلام شروع شو ناشنا چانه پیژندو بیا به امداسه دور راشي چې اسلام به کومو څوک نه پیژني فتوبى للغرباء هغه ناشنا خلکو له مبارکي چې په داسې دور کې په اسلام باندې عمل کوي خپل طرز زندگی خپل ژوند هغه د اسلام مطابق د کافرانو د طرز نه د انګريزيانو د طرز نه داغي نظام وساته مکمل ځان وساته خپل کور داغي نه وساته خپل ماحول داغي نه وساته ماحول داغي د اصطلاحات نه ځان وساته اب حکم الجاهلیت یبغون آی فیصله غرائب چې کمنو په دې ځای باندې لیکلي دي چې عامن فی کل من یبتغي غیر حکم الله عامن فی کل من یبتغي غیر حکم الله دا عام نه پاغه چا بارکی شاید الله نه علاوه د بل چا قانون لټای اب حکم الجاهلیه آیات حاکمیت او حکومت د جاهلیت
هغه چې کوم نظام او فیصله د جاهلیت دی لټای ومن احسن من الله حکما چې یو اخلی او بل پریږدي نو په کار دا چې کوم اخلی هغه خیستوي او بهتر دی وي چا صحیح نه کړه یعنی هغه ماخوذ دی بهتر وي د متروک نه او دې څه کوي ومن احسن من الله حکما هغه ماخوذ بدتر دی او هغه متروک بهتر دی دې بهتر پریږدي او ساخلی بدتر اخلي دا الله د نظام نه خپل نظام د چا دی ومن احسن من الله حکما چې څه محاسن دي څه خلاګان دي هغه کلیتن دي که جزئیتن دي په بچا کې اسلام کې مطلب کلیتن مکمل اسلام کې محاسن شتا فلاح د دنیا کامیابی د دنیا حاکمیت د دنیا برکتونه د دنیا دا ټول دنیوي او اخروی برکات چا سره دي اسلام سره دي قران کریم کې بشارات دنیوي راواله او هغه پکې کېده دي چې کوم بشارات دي دنیوي هغه دي دویم چې کوم دنو بشارات اخروی راواله دا پکې کېده چې په اسلام او په ایمان وي ټول کلیتن دویم جزئیتن یعنی لکه پرس کا نظام تعلیم دی نظام تعلیم یو طریقه د نظام تعلیم د اسلام او بل طریقه د نظام تعلیم د یورپ دی کې د نظام تعلیم د یورپ دغه وګوره قبایح وګوره او د نظام تعلیم د اسلام محاسن وګوره نو دا به ډیر بهتري دي شانه د یورپ دا غنه هغه به بدتري او دا به بهتري لکه نظام صحت شو نظام شو صحت شو نظام صحت د اسلام راواله دا مون کمزوري دي دا زمون کمزوري دي مونږ چې کمندرو پوره اسلام نه مطالعه کوي او په فطري طریقه باندې ته اسلام مطالعه کوي په فطري انداز د دې دا شوبې راواله او دا قران او حديث حواله په مور کو د خلکو الله سره لګي امن سره لګي والله سره نه لګي د خلکو امن سره لګي خور دې د پیغمبر سره نه لګي دا د پیغمبر قانون او دا د الله قانون د امن چې دی دا ته د پیغمبر نه او د اسلام نه په علاوه حواله باندې پیش کا بالکل قبلي ویره دا خپل سیستم نه یاره مونږ بداسو کو پته ټول کې د اسلام نه به پری اسلام سره امریکا جنگ کوي بیا امریکا جنگ کوي دا بیا څو کم از کم په فطري انداز یو سره مطمئن کا چې ته چې کمونه او شوبه د زندګۍ راواله او دې لپاره د شاه صاحب حجت الله ګوري او بدوري بازغه وګوري چې هغه چې کمونه څنګه په حکمی انداز سره د اسلام دا نظام پیش کړی دی د اسلام نظام پیش کړی دی او خودلی دي دا چې دا چې کمونه بغیر د دین نشي کېده او سألوني عن حكم الله في هذا الزمان فقلت حكم الله في هذا الزمان فك كل نظام ودې زمانہ تاسو کو چې په دې دور کې د الله حکم څه دی ما ورته وایي چې د الله حکم په دې دور کې دا دی چې فك كل نظام د اسلام خلاف هر نظام پر خودل دا محاسن د اسلام دا مستقله موضوع ده نن سبا ولکه صرف په کتابونو کې نه لکه دا مرتب کول خودل خلقو ته یو محکمی والا ته پیش کول موږ سره شته نه محتوا موږ څنګه پیش کوو لکه موږ او تطبیق اثر نه کړی چې لکه اوس پرس کا اوسنه تاڼه زه به دې سره د اسلام تاڼه څنګه تطبیق کوم او دې ته څنګه و چې دا څه طرز پکې تاسو کې نو ټیک پي ما سره تطبیق نه کړي او بیا ما سره د کمندونو د دې قبایح او دغه محاسن تقابل وکړو احسن کی د ټول محاسن ته اشاره ده کلی محاسن جزوی محاسن هر څه ته کمندونو اشاره ده او احسن اسم تفضیل له دینه خصبل کېدل احسن چې راوړي هم دنیاي او آخرتي زینت صرف دنیاي او احسن دنیا او آخرت
او نشته زیات خیستا دا اللہ رب العزت نبا فیصلہ کی او پا قانون کی تفاردا قوم چی یقین کی او دا دویم با داغت کمدنو شپاگم باب سر تورسو شپاگم باب سر تورسو او دا پا تحکیم دا منزل اللہ کی ترغیبو او قبائل ذکر دا اہل کتابو چاگئی دا رشوتونو دلاسا دا دی دا وجن سے کمدنو دا غیر اللہ قانون سکو راواغت او دا اللہ قانون سکو پریخوت پتا صدا سے مکوئی دا اللہ قانون راوالی او دا اللہ رب العزت قانون چه کمدنو آغا حاکم کی نماز کو واخر دعوانا